الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اما بعد، زما عزت مندو تاسو سره ما په دغه چینل باندې دوه درې ویډیوګانې شریکې کړې وې. په هغې کې اولنۍ ویډیو هغه د مونځ د فضیلت متعلق وه او دا نننۍ ویډیو به انشاءالله دا د بې نمازۍ مطابق به وي، یعنی کوم خلک چې لمونځونه نه کوي د هغې ډېر لوی لوی عذابونه دي. دې باره کې به معززو زه به تاسو سره یو دوه حدیث وړاندې کړم. حالانکې دومره لویه جرم او دومره لویه ګناه ده دا مونځ نه کول، بې نمازي، چې په دې باندې که ټول عمر مې سړی ولګي او واز نصیحت وکړي نو دغه موضوع نه راغونډېږي. د ټولو نه اول یو وارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ ذکر وکړو او ارشاد یې وفرمایله څوک چې د مونځ حفاظت کوي، د مونځ یعنی مونځ په خپل وخت باندې او پوره ادا کوي، نو د قیامت په ورځ باندې به د ده دپاره دا مونځ نور او رڼا وي، د ده دپاره به دغه مونځ یو دلیل او حجت وي، یعنی د خلاصۍ ذریعه به وي. او کوم خلک چې مونځ نه کوي یعنی بې نمازه وي، د هغې دپاره به د قیامت په ورځ هیڅ قسمه رڼا به نه وي، د هغه دپاره به هیڅ قسمه دلیل او حجت نه وي، د هغه دپاره به د خلاصۍ هیڅ قسمه ذریعه نه وي. او یو مزید داسې لفظ یې فرمایلی دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د داسې بې نمازه سړي حشر د قیامت په ورځ به هغه به د فرعون، حامان او د ابی ابن خلف یعنی د لویو کافرانو سره کېږي. زما عزتمندو دومره لویه سزا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی. یو بل حدیث کې راځي، حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایي چې زما محبوب یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته یو اووه نصیحتونه کړي دي، په هغې کې 4 نصیحتونه ډېر اهم دي، زه هغه تاسو سره شریکوم. اولنی دا چې د الله سره هیڅ څوک شریک مه جوړوه، و اگر که ته ټوکړې شي، اگر که ته اوس وځولی شي، خو د الله سره شریک مه جوړوه. دویم دا چې په قصد سره مونځ پرې نږدي، یعنی چې ته په هوش او حواس کې وي، نو ګوره خیال کوه چې مونځ د نه پاتې نشي، ورنه ته به د مذهب نه ووځي، یعنی د اسلام د دایرې نه به ووځي. دغه رنګې دریم نصیحت دا فرمایلی دی چې الله تعالی مه ناراضه کوئ، د الله تعالی نافرمانی مه کوئ، ځکه الله تعالی په نافرمانۍ باندې ډېر زیات ناراضه کیږي. دغه رنګې 4 نمبر وصیت دا فرمایلی دی چې د شرابو څښلو نه ځان وساتئ. نو معززو د مونځ نه کولو انتهایی ډېر لوی عذابونه دي. دا یو 2 حدیث ما تاسو ته وړاندې کړل. نو الله تعالی دې موږ او تاسو له د مونځ صحیح کولو توفیق راکړي. او کوم خلک چې مونځ نه کوي، نن سبا چې موږ وګورو محترمو، په کاروبار کې برکت نشته، په ژوند کې برکت نشته دی، په کورونو کې برکت نشته دی، زموږ په مال حال هیڅ څه کې برکت نشته دی. هغه وجه دا ده چې موږ او تاسو مونځونه صحیح طریقې سره نه کوو. او ډېر خلک که په کور کې یو بالمازه هم وي، د هغه ټول اثر په دغه ټول کور افرادو باندې وي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو په صحیح معنو کې د مونځ کولو ادا کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. او اخره کې یو گزارش کومه، زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب هم کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ.